شهید د دې پاکستان د چلولو او د دې د نظام د پاره یو خپل دریځ او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یې جوړه کړې وه. دا په مختلفو نومو کې چې نن پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، دغه بیرغ دی د دې مختلفو مرحلو سره راغلی ده. خو بنیادي اصول یې دا و چې دا ملک به یو پلایي ریاست، په دې کې به پلایي ریاست دا مطلب چې هر سړی به دلته د ژوند د هرې چارې ازادي لري او دلته به هر بچی لازمي سکول حق لري، د اسپتال حق به لري. دلته به په ملک کې به یو فیډریشن، دا ملک د قومو دی، دا به یو فیډریشن وي، په دې کې به مختلف قومونه وي، د هغو به صوبې، د هرې صوبې به په خپل وسایلو باندې اختیار وي. تر هغې لاندې به دا ملک یو آزاد خودمختاره پارلیمنت لري. هغه پارلیمنت به د طاقت سرچشمه وي او په دې ملک کې به لکه د دنیا یو پلایي ریاست کې دا په خپل یو عدالتي نظام لري، دا به یو الیکشن کمیشن لري، دا به الیکشن په 15 کاله کې د ګډ ملک په رایې باندې یو داسې پارلیمان جوړیږي. د هغه پارلیمان د لارې به د ملک خارجه داخله او ټولې چارې د هغه پارلیمنت څخه جوړیږي. او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په دې لاره کې ډېر غټ جدوجہد پروت دی، په دې کې ډېر قربانۍ پرتې دي، په دې کې ډېرو انسانانو دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا د حق او د دغه لاره چې دا په دې کې هغه خلک چې هغه دا ملک ریاست نو جوړ شوی، هغه د دې لارې او د دې فکر خلکو او جهاني تور دنیا د دوو فکرونو خلک وه. یو هغه خلک وو چې هغه ول په زور د بادشاهي د لارې، په زور د خلکو د رایې بغیر پر ملک باندې حکمراني کیږي، بادشاهي جوړیږي. بله رایه جهاني تور دا وه چې ځینې انسانان چې کوم د انسانانو رایه د دې د رایه به احترام کړي. نو چونکې جهاني تور د دې نن په دنیا کې فیصله سوی دی چې وروره د ولس په رایه به حکومتونه جوړیږي او چې کوم حکومتونه جوړ شي هغه به خپل د عوام په رایه چې راغلی دي هغه به خپل حکومت چلوي. نو دا تراز چې کوم وخت پاکستان جوړ شوی دی تر نن پورې زموږ په ملک کې د هغه تراز یا الیکشن کمیشن، د هغه تراز دغه چې د انتظامیه، د هغه تراز فوج چې هغه خپل پر ځان باندې اداره ده او دوی په خپل ځای کې اختیارات لري. نو لہذا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا اعزاز پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته حاصل دی چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دا نن چې موږ ناست په احتجاج باندې د دې دپاره پښتونخوا ملي عوامي پارټي ډېر غټ جدوجہد کړی. دا الیکشن کمیشن ته موږ ولاړ یو، د دې الیکشن کمیشن اختیارات دا شروع چې هر وخت به د دې الیکشن کمیشن اختیارات غلا کېدی. دا الیکشن کمیشن به بې وسه و، دا الیکشن به وس نه درلودی. د دې الیکشن خلاف چې الیکشن به عوامو وکړي، دا الیکشن به خپل اختیارات نه درلودل. د انتظامیې په ذریعه باندې یا د عیسیانو په ذریعه باندې یا د عیسیانو په ذریعه باندې یا د زور په ذریعه باندې به دلته دا ووټ غلا کېدی. لیکن د دې لپاره که تاسو ته معلومه ده، زه
دا الیکشن کمیشن ناس دی دا الیکشن کمیشن مخته موږ ناست یو په 2014 کې چې کوم 2008 کې چې کوم دغه 2014 کې کوم الیکشن وشو د دې الیکشن کمیشن ټول اختیارات ټول پن د دې 3 ارب روپیو دا په یاد ساتئ د دې د اختیاراتو حد چې 3 ارب روپیو موږ چې 2014 کې الیکشن وکړ په 2014 الیکشن کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي دلته راغله موږ نیشنل اسمبلی ته ولاړو چې په وخت کې زه خپله د نیشنل اسمبلی غړی وم نو یو په الیکشن کمیشن د اختیاراتو دپاره بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټي د نورو پارټیانو جمهوري پارټیانو سره په ګډه باندې په دغه کې په پارلیمنت کې یو با اختیاره عیني کمیټې جوړه کړه هغه کمیټې تقریبا یو کال پرله پسې تقریبا په 100 میټینګونه وکړل او د الیکشن کمیشن د اختیار لپاره ډېر غټ جدوجهد وکړ دا نن الیکشن کمیشن د پاکستان د انډیا د الیکشن کمیشن با اختیار دی دا الیکشن کمیشن نن د بنگال در الیکشن کمیشن با اختیار دی دا الیکشن کمیشن نن د لندن در الیکشن کمیشن با اختیار دی دا الیکشن کمیشن نن د امریکې در الیکشن کمیشن با اختیار دی دا د پاکستان پاین کې د دې لپاره مکمله د اختیار لپاره دوی ته مکمل اختیار وشو د 19 ترمیم په حیث باندې دوی ته د دې عیني تور اسمبلی د دې اختیار ولیکي او د دې د اختیار لپاره پارلیمنت ته د پارلیمنت څخه دغه واخلي منظوري واخلل او ټول پارلیمنت په اکثریت پاکي رایه سره دا د دې قرارداد او دا د دې دغه چې دی عیني ترمیم چې دی دا یې منظور کړي نن دا تیر الیکشن د 2018 چې تیر شو دوی 45 ارب روپۍ په خپله خرڅ وکړي الیکشن کمیشن دا وخت د پاکستان د خزانې څخه بې اختیاره کو پیسې د دې پکاري د دا ډیمانډ کولی شي دا پیسې دی اخیستلی شي په 2018 کې 45 ارب روپۍ یعنی په 2014 کې الیکشن کمیشن 3 ارب او په 2018 کې الیکشن کمیشن 45 ارب روپۍ خرڅ وکړي دا د ریکارډ خبره ده دا الیکشن کمیشن اوري دا موږ چیلنجوو دا موږ وایو دا اخبارات دا ټوله دنیا په دې خبره ده الیکشن کمیشن دا اختیار لري چې چیف جسټس پاکستان چیف آرمی پاکستان د پاکستان وزیر اعظم نگران وزیر اعظمي دا 3-4 کرسي غټ کرسي کدا په الیکشن کمیشن کې معمولی غلطي وکړه معمولی دغه وکړي په هغه کې مداخلت وکړي په هغه ساعت کې باندې دی دا ګرد سسپند کولای نه د دې خپل نوکري څخه خلاصوالي چې دا د الیکشن کمیشن اختیار نن چې موږ دلته ناست زموږ مدعا د الیکشن کمیشن سره موږ ته دې خلک دا نه وایي چې موږ دوری ګورو الیکشن کمیشن زموږ مدعي دا الیکشن کمیشن الیکشن کمیشنر چیف کمیشنر دا ګرد چې موږ نن دلته په احتجاج ناست یو د دې ذمہوار الیکشن کمیشن چیف دی د دې صوبایي الیکشن کمیشنر دی دلته ضلعي الیکشن کمیشنران دي دلته کاروز دی کډي اروز دی که هر شی دی دا د الیکشن کمیشن د نوټیفای خلک دلته که پریزیډنټ افسران دي چې دلته ملګري وایي هغه پریزیډنټ افسران ولګېدل چې هغه خلکو راوستل د خلکو د کورو خلک
دانن چې کوم پریزیډینګ افسران ځینې لګېدلي دي دا داسې پریزیډینګ افسران دي چې دا پرایویټ د دې دې تحقیق وکړي. موږ د پاره نشاندهي ده دا الیکشن کمیشن دومره با اختیار دی چې په ملک چې کوم وخت الیکشن اعلان شي په الیکشن کې هر کار هر ترانسفر هر شی چې دا به د الیکشن کمیشن په مرزا کېږي. دا الیکشن کمیشن دا صوبایي الیکشن کمیشنر دا مرکزي الیکشن کمیشنر چې کوم خلکو څخه پیسې اخیستې دي دا پیسې صوبایي الیکشن کمیشنر اخیستې دي دا مرکزي الیکشن کمیشنر اخیستې دي. ثابتوي دی خلکو ویډیوز دي چې موږ په پلاني ځای کې ورغلو پیسې مو ورکړې دا پلاني ځای دا منتخب کړی دی زما مدعي دی که دی خپل اختیارات بل ځای نشي استعمالولی دی خپل اتارټي نشي استعمالولی د دې اتارټي ذمہواره دی. پاکستان عوام د پاکستان جمهوری خلکو د پاکستان پارلیمنت په الیکشن کمیشن ته مکمل اختیار کړی مکمل اختیار الیکشن کمیشن لري. په نن یوه شپه باندې هغه ټول خلکو چې پیسې اخیستې دي د دې خلکو که پټې تړلې دي که بل تړلې دا به ټوله دی سسپینډ کولی شي سسپینډ نه دی ټرمینیټ کولی شي ختم کولی شي. تر ننه پورې الیکشن کمیشن اختیار لري تر اوسه چې موږ ناست د الیکشن کمیشنر اختیارات لري. لہذا موږ مطالبه کوو زه تاسو ته چې هر وخت وغواړي الیکشن کمیشن چې هر وخت وغواړي الیکشن کمیشنر بیا وایم چې هر وخت وغواړي الیکشن کمیشنر زه هغه ویډیو ښکاره کولی شم چې الیکشن کمیشنر هغه وایي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنانو خصوصا زه به خپله وښیم چې قهر ودان ګټلې ده ما ته د الیکشن کمیشنر یا د هرې خوا چې دی ما ته ویل کېږي چې وروره رزلټ به د پلاني پاکې لارې کومه چې پر دې باندې دوی قدم واخلي پر دې باندې دوی قدم واخلي هغه اواز ده د هغوی به زه تا ته ښکاره کوم. الیکشن کمیشنر واوره دا نوټس به تاسې ما یې بیان کړ زه به یې ثابتوم. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هغه خبره نه کوي دا سردار امجد خان 2000 ووټه زموږ دی ثابت دي زموږ ټوله چې 12 دغه شپږ سیټان صوبایي سیټان دي شپږ صوبایي سیټان 3 پولي سیټان د نواب صاحب د کوټې سیټ د محمود خان د کوټې سیټ د محمود خان د پښین سیټ د قلعه عبدالله د پښین دغه د قلعه عبدالله سیټ او د قلعه عبدالله دوه سیټان د پښین دوه سیټان او د کوټې دا سیټ او دا ادریس خان سیټ دا شپږ صوبایي سیټان او دا کوني سیټان دا زموږ سره ثبوت دی دا زموږ سره ثبوت دی چې د 240 پر فارم باندې د دوی دستخط دی او زموږ سره خپل نتایج موجود دي. د دې نوټس اخیستل د ده کار پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې لکه ملګرو چې درته وویل چې موږ دا دعوه لرو چې الیکشن کمیشن د دې باید چې خپل موږ دوی ته وایو نوټس یې اخلي که نه اخلي چیف الیکشن دغه یې اخلي که نه اخلي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل حقایق بیانوي. د پاکستان د آئین د لارې د آئین په دایره کې دننه چې کوم اختیارات دي په دې کې به دننه دی خپل حدود نه کراسي. دا الیکشن کمیشن چې نن کوم زیاتوب کړی دی دا په خپل انجام ته خامخا د عوام په زور رسي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پر خپل ورکر پر خپل ولس باندې مبارکي ورکوي چې دلته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره چې کوم ملګرو کوم همت کړی دی کوم ووټ یې په قلعه عبدالله کې کوم ووټ یې په پښین کې کوم ووټ یې په نورو علاقو کې استعمال کړی دی آفرین او شاباش آفرین او شاباش.
لیکن د کوټ عوامي د کوټ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کوټ مرګورو چې دی هغه کمزوري کړي پر دې به هم تحقیقات کیږي پر دې به هم پارټي کینی پر دې به هم پارټي چې کوم مرګورو په خپل پروژو زلولې دي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکونانو ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ودغه ته ټیس رسولې دي دا چې په هر ځای کې د دې خلاف به هم خامخا کار کیږي دا به هم کیږي پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپل جمهوریت خبره پر مخ باندې ساتي لکه رئیس محترم مشر محمود خان اسفزي خپل پریس کانفرنس اعلان کړي چې ورور زموږ دا قومي تحریک دی د دې قومي تحریک په لاره کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هر کارکون ته موږ وایو چې الیکشن په سلو خبرو کې یوه خبره په سلو خبرو کې یوه خبره راغله موږ یوه میاشت خواري وکښل پر مرګورو یا پرین چې کوم مرګورو په کوټه ښار په ټوله جنوبي پښتونخوا په ټوله خیبر پښتونخوا په ټوله کراچي کې په سند کې په پنجاب کې پارټي د پارټي ورکرو خواري کښلې ده و دې ته موږ آفرین او شاباش وایو لیکن دا یوه میاشت خواري چې ده دا په هغه سلو ورځو کې د یوې ورځې خواري په سلو خبرو کې چې کومه خبره د الیکشن وه د هغې دپاره یوه میاشت موږ خواري وکړو اوس نه نوي خبرې موږ ته پاته دي عزیزانو نه نوي خبرو دپاره به موږ خپل جدوجهد خپل مرکز داسې تود ساتو لکه په الیکشن کمیشن کې چې موږ وساتو زموږ خلک شناخت کارت نه پرېږدي تاسو واورېدل په دا کوټه ښار کې د الیکشن په دوران کې د مارنګي بلوط چې د قومي تحریک یو موږ جمهوري تحریک ورته وایو چې دا یو جمهوري تحریک روان دی لیکن په دې کې چې د پښتنو خلاف کمې ګستاخي قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پردہ قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت